نو فرمان کسکر غونته شاعران چې دي دا د کومیډي یو شکل کیدی شي او دا دنیا د کومیډي په شکل کې قبول کړي. پاتې شو هغه شاعري چې په هغې کې وایلنس تشدد د مثال په طور خودکشه دماکه یم یا په هغې کې د پتاسه یم دا څیزونه، نو دا هرګز زموږ د کام زموږ د جامع نامې نمایندګي نه کوي. نو چې په یو سماج کې ادب نه، په یو سماج کې شاعري نه، دا شاعري چې ده نو دا انټرپریټیشن دی د سماج یا د یو قام کلچر چې دی دا اله وده مومي، دا اله مضبوطي چې کله د هغې قام کلتوري صنعتي کلچرل انډسټري زمونږ غټه بدقسمتي زمونږ د پښتون کلچر په شا پتلو دا ده چې زمونږ کلچر انډسټري ادیب او شاعر دی تشخیص کوي د مرض، دی ډایګنوز کوي. لکه څنګه چې ډاکټر د علاج نه مخکې اول مرض معلوموي چې د دې مریض دا تبه دا د څه نه ده. دغه رنګه د ادیب او د شاعر د سماج ډایګنوزینګ کوي. پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس چې ریټایر شو آصف سعید کوسا، هغه باقاعده په خپل ججمنټ کې په خپلو فیصلو کې باقاعده د ناولو د افسانو او د لیټریچر ذکر کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، زیم اکبر هوتی چې دا وخت د ایډیټر ټایمز په شیشه تاسو ته مخامخ یم. زما پوره نوم محمد اکبر دی چې په ادبي دنیا کې زه د اکبر هوتي په نوم پیژنګلو لرم. زه په 3 مارچ 1978 کې په پوري هوتي مردان کې د ګلداد په کورنۍ کې پیدا شوی یم. د دې نه علاوه ما د پیشې په لحاظ باندې وکیل یم. د میډیا سره مې سمات ګډ تعلق شته، د شعر و ادب سره مې تعلق دی. دا وخت د پېښور پوهنتون نه د پښتو د پی ایچ ډي زده کوونکی یم. د دې نه علاوه ما ام فل کړی دی چې د پښتونخوا په ابي وسایلو باندې مې څه ټکه پکه کار کړی دی او د شاعرۍ کتاب مې چاپ دی. د هغې نه علاوه نور لیکونه مې کړي دي په مختلفو مجلو کې. زما مضامین چاپ دي، تبصرې مې چاپ دي. د هغې نه علاوه د کلچر په حواله باندې امریکا ته تللی یم، هلته مې په کلچر سماج ګډ کار هم کړی دی. او بیا د هغې نه علاوه چې دی نو د ادبي تنظیم د ادبي دوستانو مرکه مردان سره مې هم پوخ تعلق دی. په سیاست مې هم نظر ساتم او دا وخت چې دی نو په مردان ډسټرکټ کورټس کې وکالت کوم. د پیښور های کورټ بار ممبر یم. کم سوال چې تاسو وکړو چې یاره زه تاسو د فیلډ ته څنګه رالی، نو زما خو څنګه چې مې ووې زما ذریعه معاش چې دی نو هغه خو وکالت دی او د 14 نه پس چې دی نو زه الله ته رالم، دا مې ذریعه معاش دی. او د دې نه علاوه چې زما د شعر و ادب سره یا د کلچر سره یا چې زما کوم ثقافتي اړخ دی یا صحافتي اړخ دی، نو هغه زه د بچپن نه د ماشومتوب نه زما دې څیزونو ته رجحان و. شعر ویلو ته مې رجحان و، د هغې نه علاوه لیک ته مې رجحان و او همغسې وشو چې ما باقاعده آغاز په 1994 کې چې زه د 10 زده کوونکي ما د شاعرۍ آغاز وکړو. هسې خو ما غوښتل چې زه د سنګر جوړ شم، زه د سندرغاړي هنرمند جوړ شم، خو هغې کې څه کورنۍ ستونزې وې. څنګه چې زموږ په معاشره کې تاسو ته پته ده چې دغې فیلډ ته خلک سندره اوري خو د فیلډ ته په ښه نظر نه ګوري. نو په دې وجه باندې زه هم د هغې نه محرومه پاتې شوم. نو بیا د هغې نه پس چې دی نو زه په باقاعده توګه په 2000 کې زه د ادبي دوستانو مرکه مردان ممبر شوم چې دا د مردان یو ډېر نه بلکې د پښتونخوا یو ډېر فعاله تنظیم دی ادبي. د هغې نه مې باقاعده د خپل ادبي چې کوم کیریر دی د هغې آغاز وکړو. خو زما یوازې ادب طرف ته رجحان نه بلکې زما چې کوم کلچر دی هغې ته هم زما رجحان و. نو هغې سره سره زما کلچر باندې کار شروع کړو. او بیا چونکې ما نه خو په تعارف کې دا خبره هیره شوه، زه د خیبر پښتونخوا د محکمې ثقافت وړومبې لینګویجز اینډ لیټریچر سپیشلیسټ په پوسټ باندې ما کار کړی دی. نو په هغې کې موږ په کلچر باندې کار کړی دی او کوم چې د یونیسکو ډیمانډز د هغې مطابق چې دی نو ما د ژبو په پرمختګ باندې چې ژبه د کلچر یو ډېر اهم توکی دی په هغې باندې ما کار کړی دی. تاسو ډېره هم سوال وکړو، ډېر بنیادي سوال دا دی چې د شاعرۍ په سماج باندې یا په سوسایټۍ باندې یا په انساني ټولنه باندې څه اثر دی. د دې خبرې په دلیل کې زه دا یم چې اوس زموږ د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس چې ریټایر شو آصف سعید کوسا، هغه باقاعده په خپل ججمنټ کې په خپلو فیصلو کې باقاعده د ناولو د افسانو
او د لیټریچر ذکر کړی دی. موږ که د شاعرۍ سره لږ دا سوال نور هم وسیکو چې د ادب په سماج باندې څه تعلق دی. نو د ادب چې دی دا په ژوند باندې تنقید دی، دا د ژوند تفسیر دی، دا د ژوند آینه ده. ادب چې دی دا د انسان ښه او بد اړخ چې دی نو ښیي، د هغې په منځ کې تمیز کوي. نو چې په یو سماج کې ادب نه، په یو سماج کې شاعري نه، دا شاعري چې ده نو دا انټرپریټیشن دی د سماج، دا د سماج تعبیر و تشریح ده. یعنی په یو شعر کې چې ته چې دی نو یو غونډ مضمون یا یو غونډه ستونزه چې ده نو هغه پکې ته رابنده کړې. مثال په طور سهیل صاحب وایي چې پکې ګل شي ستا د غونډې ځینې شنه خالونه، هغې سپرلي ته انتظار وکړه. چې ته اوربل خوروې زه پې در شیندم ګلونه، هغې سپرلي ته انتظار وکړه. نو دا خو محض یو شاعري ده، خو دا په رومانوي انداز کې دا دومره انقلابي شعر دی چې په دې کې باقاعده هغه د خپل جذباتو اظهار په دې بنیاد کوي چې تر څو پورې دلته په دې وطن کې په دې سماج کې امن نه دی راغلی، سوکالي نه راغلی، نو زه ستا په اوربل باندې ګلونه نشم شیندلی، هغې سپرلي ته انتظار وکړه. دغه رنګه که موږ خپلې شاعرۍ ته ګورو یا د په شاعرۍ د سماج ته ګورو، سماج د دې شاعرۍ نه نتایج اخذ کوي، د دې نه الهام اخلي او دغه رنګه هغې چې دی نو پرمختګ کوي. لکه زه به تاسو ته ووایم چې د چین د انقلاب بانی چې کوم ماو زیتون، هغه چې کله انقلاب په جوړېدو نو لومړنی د هغه د کتاب سره او د ادب سره چې نو یو علاقه جوړه شو، یو تعلق یې جوړ شو. د هغې نه پس چې دی نو هغه بیا سیاسي عمل ته راووته او هغه د هغې سیاسي عمل په بنیاد باندې چې دی نو چین د جاپان د تسلط نه آزاد کړ. نو دا د هغه بنیادي دغه څه و چې ادب و، او ادب چې دی نو دا کل دی، دا د ټول سماج چې دی نو سڼه سترګه کوي. تاسو کو د یورپ په ترقۍ ته وګورئ، تاسو کو د نور چې کوم پرمختللي قامونه دي د هغې په ترقۍ کې د ټولو نه مهم کردار ادیب او شاعر ادا کړی دی. دا ادیب او شاعر دی تشخیص کوي د مرض، دی ډایګنوز کوي. لکه څنګه چې ډاکټر د علاج نه مخکې اول مرض معلوموي چې د دې مریض دا تبه دا د څه نه ده. دغه رنګه د ادیب او د شاعر د سماج ډایګنوزینګ کوي، دی تشخیص کوي. د هغې نه پس چې دی نو سیاستدان د هغې علاج روباسي. دا د په سماج باندې د شاعرۍ یا د ادب او د ادیب اثرات دي. بل سوال چې تاسو وکړو د ثقافت یا د کلچر، هسې خو د کلچر زه به لږ دلته وضاحت وکړم چې موږ موسیقۍ ته یا موږ چې دی نو ګډا ته موږ کلچر وایو، خو دا کلچر یو ډېر وسیع میدان دی. د کلچر دا یو جز د دې ته موږ دا د ثقافت، موسیقي، رباب، دوکړه، هارمونیم، ګډا، نڅا چې ورته موږ وایو، دا د کلچر د یو تفریحي جز دی. نور کلچر دا دی لکه څنګه چې اګریکلچر دی. کلچر بنیادی معنی دا کرل او ریبل. اوس موږ سره چې کوم کلچر دی نو هغه یوازې زموږ دغه څیزونه نه دي، بلکې زموږ ټول ژوند جواک چې دی نو دا په کلچر کې راځي. زه چې سهار سترګې کولو کم او ماښام سترګې بندې کم، نو د دې سترګو د کولاوېدو، د سترګو په بندېدو په منځ کې چې ما څومره سرګرمۍ وکړې دا زموږ په کلچر کې راځي. کلچر انفرادي طور د یو انسان نه، کلچر په اجتماعي ډول د انسانانو چې کوم مشترکه د هغې خوی خصلت دی، د هغې چې کوم کړوړ دي، د هغې چې کوم عادتونه خصلتونه دي، د هغې چې کوم کارونه هنرونه دي، دا کلچر دی. بیا د یو قام کلچر چې دی دا اله وده مومي، دا اله مضبوطي چې کله د هغې قام کلتوري صنعتي کلچرل انډسټري. زمونږ غټه بدقسمتي زمونږ د پښتون کلچر د په شا پتلو دا ده چې زمونږ کلچر انډسټري نشته. مونږه ښه خمتا خوښي خو زمونږ جوله بدي شي، زمونږ ښه پیزار خوښي خو زمونږ چمیار بدي شي، زمونږ ښې دروازې خوښي خو زمونږ ترکان بدي شي. نو چې تر څو پورې ستا د کلچر جوړولو والا تا سینې سره جوخ کړي نه، هغه تا د خپل لیول سره برابر کړی نه دی، نو ستا کلچر پروموټ کیدی نشي. دا یاد وساتئ. او بیا د کلچر دپاره چې ما کوم ټکي استعمال کړي، کلچر انډسټري، مثال په طور ستا 400 چې دی نو دا د خامتا هب دی، دا د لیدر ویلیج د سپلای دی چې تا د صنعت شکل نی ورکړی، ته دا برانډینګ نی کړی، یا تا سره غنی او تا د غنی دی جوسو له برانډینګ نی کړی. تاسو چې را کومه ګوړی چې دی ګوړی له تاسو برانډینګ نی کړی، نو تاسو په مخ نه چې یا د سواد سلامپور شال دی دا تاسو برانډ کړی نی، تاسو په مخ کې نشتلی. بل خبره ډیره اهمه ده چې خلک وایي چې را مونږ اکثر د تیر مونږ د یوې ذکر کوو،
موږ د لور ذکر کوو، موږ د هغه څیزونو ذکر کوو چې هغه د ماضي په دوړو کې غیب شوي او موږ د هغې جړا جاړو، خو داسې نه ده. کلچر چې دی دا قابل تغیر عمل دی، دا به خامخا بدلیږي ځکه چې د ژوند غوښتنې ورځ تر ورځې چې دي نو دا بدلیږي. مثال په طور باندې یوه ده د یوې په ځای باندې ټریکټر راغی، نو ولې موږ له چې دومره اساني ساینس راوړه نو موږ به دا ټریکټر نه قبلو. اوس دا ټریکټر زموږ د کلچر حصه شوه ځکه چې دوی موږ ته اساني پیدا کړه. اوس د یوې دور نه دی، یوه به چې ماله په یو غنټه کې څومره ځمکه کې یوې کوله هغه اوس ماله ټریکټر په 15 منټه کې کوي، نو زه خو به ترقي قبلوم. نو کلچر چې دی پکار دا ده چې موږ جدید آلات، موږ چې کوم ساینسي بدلونونه دي دا موږ خپل کو، دا موږ د خپل کلچر حصه کو. نو دا به خامخا دا ده چې موږ به چې کوم زموږ هغه څیزونه دي چې په دې دور کې د کلچر هغه عمل دی چې هغه په دې دور کې ممکنه نه دی، موږ هغه موږ له هیرول نه دي پکار. بس هغې د موږ سره شکل وي، د هغې د موږ سره ایمیج وي، د هغې د موږ سره فوټو وي، خو موږ له پکار دا دي که موږ وایو چې موږ د جهان سره ګوره دنیا ګلوبل ویلیج دی. اوس به په ما باندې د دنیا اثر وي، زه به هلې سروایول کوم چې زه د دې دنیا سره په یو منډه لاړ شم. نو که زه وایم چې نه زه خپل کلچر خپلوم او زه به اکه یوې چلونه کوم نو زه د دنیا سره زغل نشم کولی، زه به تر ډېر وروستو پاتې کېږم. نو د پښتون کلچر خبره کوو، که موږ د عمومي د کلچر خبره کوو یا د پښتون کلچر په خصوصي توګه خبره کوو، نو زمونږ دلته غټه ستونزه دا ده چې موږ د ماضي او حال په خپلو کې ګډوډ کړي دي. پکار دا ده چې موږ ماضي یاد ساتو، خو چې په حال کې چې کوم اوس زمونږ کوم کلچر ډیولپ کیږي چې د هغې که زمونږ جامه جوړه ده، که زمونږ پیزار دی، که زمونږ هنرونه دي، که چې هغې له موږ جدید شکل ورکو. نو بدقسمتي دلته دا ده چې زمونږ کلچر پروموټ کیږي نه یا په وړاندې نه ځي. د هغې بنیادي ایشو دا ده چې زمونږ سره کلچر انډسټري چې ده موږ د لاسه ورکړې ده. موږ خپل هنرمند ته سپک ګورو، موږ چې دی نو هغې له نوې جدید کور نه ورکوو، د هغې په وجه باندې موږ ته ډېر غټ نقصان دی. اوسنۍ چې کومه شاعري ده یا جدید شاعري چې ده د دې موازنه د کلاسیک شاعرۍ سره، نو دا یو ډېر زیات علمي سوال دی باید چې زه خو دومره نه لرم، خو دا وایم چې زمونږ کومه کلاسیک شاعري وه چې هغه د مختلفو پړاوونو نه راتېره شوې ده. لکه زمونږ روحاني دور چې کوم روحاني تحریک کې چې کومه شاعري تخلیق شوې، د هغې نه مخکې چې کومه شاعري ته موږ لرغونې شاعري وایو چې د هغې موږ سره باقاعده ډول کې دستاویزي ثبوتونه نشته. خو د روحاني تحریک چې کوم شاعرۍ کوم دور دی د هغې موږ سره د لیک په پام کې شته چې هغه د بایزیدي پیر روښان، بایزید انصاري پیر روښان او د اخوند درویزه بابا د مکتب نه شروع کیږي. د دې نه پس بل دور موږ سره د خوشحال خان خټک دور راځي او د هغې نه پس چې نو بیا جدید شاعري شروع کیږي. نو زمونږ د پښتو ادب غټه خوشقسمتي دا ده چې موږ سره کلاسیک لټریچر شته، موږ سره او دغه کلاسیک لټریچر زمونږ د پښتو د شاعرۍ ډېر مضبوط بنیاد دی. هغه موږ ته باقاعده زمونږ د شاعرۍ چې کوم رموز او اوقاف دي ډېر په ښه طریقه موږ سره موږ ته منتقل کوي او دا موږ سره داسې یو پنګه ده چې موږ پې ویاړ کوو، موږ پې فخر کوو. بیا زمونږ چې کوم جدید دور شروع کیږي نو هغه د حمزه بابا نه شروع کیږي. حمزه بابا د کلاسیک شاعرۍ اختتام دی او د جدید شاعرۍ اهتمام دی، مطلب شروعات دي. بیا چې د حمزه بابا نه پس موږ تر دې دمه رارسو نو پښتو ادب ډېر لوی لوی شاعران، ډېر تکړه تکړه شاعران چې ځینې نومونه علم نو خدای شته چې دا وخت به ولګي، خو نومونه ډېر ښه شاعر. او زمونږ خوشقسمتي دا ده چې زمونږ په شاعرۍ کې هر قسم مضمون شته. موږ د امن سندرې ویلي دي، موږ د محرومۍ سندرې ویلي دي، موږ د وطن چې کومې مسلې دي زموږ په شاعرۍ کې شته، زموږ چې کومې د سماج مسلې دي زموږ په شاعرۍ کې شته، زموږ په شاعرۍ کې بین الاقوامیت شته، زموږ په شاعرۍ کې رومانس شته، زموږ په شاعرۍ کې د عشق و مجاز خبرې شته، زموږ په شاعرۍ کې د هجران او د مسافرۍ خبرې شته. یعنی دا ټول مضامون زموږ په شاعرۍ کې شته. اوس بل سوال چې تاسو په دې دوران کې ما نه کوو نو چې کومه موجوده شاعري ده چې هغې کې ځینې شاعران داسې دي چې هغې د مارکیټ دپاره یا د سندرو دپاره شاعري لیږي، یا پکې داسې ده چې د ټوکو خبره پکې راځي چې د پرمان کسکر په اول هم تاسو ووې. نو پرمان کسکر غوندې شاعران چې دي دا د کومیډي یو شکل کیدی شي
او دا دنیا د کومیډي په شکل کې قبول کړي دي د شاعر په حیث نه دي قبول کړي ځکه چې زمونږ سوسایټي د فرسټریشن ښکار ده موږ سره د ټوکو ټکالو څه سامان نشته نو دا هغې د ټوکو ټکالو د دې هرګز دا مطلب نه دی چې دا یا شاعر دی او یا شاعري کړې ده پاتې شوه هغه شاعري چې په هغې کې وایلنس تشدد د مثال په طور خودکشه دماکه یم یا په هغې کې د پتاسه یم دا څیزونه نو دا هرګز زمونږ د کام زمونږ د جامع نامې نمایندګي نه کوي خوب مارکیټ دی او د پروډکشن ضرورت دی چې خلک په پیسې ګټل غواړي ځکه چې زمونږ یو ډېره اهمه خبره دلته ماته په خبرو کې رایادېږي وخت هم کم دی زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ دا ژبه پښتو ژبه چې ده نو دا په دې ملک کې د بدقسمتۍ نه د مارکیټ ژبه ده نه د روزګار ژبه ده نه موږ سره داسې انوینشن زمونږ قوم کړی دی چې د هغې په وجه باندې زمونږ ژبه په وړاندې لاړ شي اوس کو انګریزي مخ په وړاندې تللې ده نو انګریزانو ډېر غټ غټ ایجادات کړي دي او هغې نومونه په خپله ژبه کې ایښي زه مجبوره یم چې زه هغه نوم والم مثال په طور ایر کنډیشن دی موټر کار دی ریفریجریټر دی بلب دی نو دا به زه ډېر بد کوم چې زه د انګریز نوم د انګریز ایجاد له زه خپل نوم ږدم نه دا د هغه ایجاد دی او دا نوم هغه کړی په کار چې زه د هغه نوم قبول کړم اوس ژبه به په ایجاداتو ژبه به په ساینسي بدلون باندې په مخکې ځي آیا ما څه ساینسي بدلون راوستی دی چې هغې له زه په خپله ژبه کې نوم کېږدم او هغه ژبه وړاندې شي یو خو دا اسپیکټ دی دویم اسپیکټ دا د بدقسمتۍ نه چې موږ په کوم ریاست کې اوسېږو نو په دې ریاست کې زموږ ژبې ته هغه لیګل او کانسټیټیوشنل کور نشته چې کوم پکار دی لکه په پاکستان کې 4 کروړه پښتو ویونکي دي خو د بدقسمتۍ نه زموږ نصاب دا په پښتو کې نه دی زموږ عدالت په پښتو کې نه دی تاسو ما سره ګیر چاپېر دا کتابونه وینئ دا ټول په انګریزي ژبه کې دي زه چې په عدالت کې دلیل ورکوم نو زه به پردۍ ژبه کې ورکوم نو څنګه به زما ژبه په مخ کې ځي نو چې زما ژبه په مخ کې نه وي زما ژبه صرف سندرو ته او ټپو چاربیتو ته په خامخا پاتې کېږي سندرې ټپې چاربیتې ډېر ښه عمل دی زمونږ د کلچر برخه ده خو موږ پکې صرف موسیقي ورو په خپله ژبه کې یا پکې شاعري کوو نور زمونږ چې کوم علم دی نو هغه زموږ په ژبه کې نشته نو خامخا به د مارکیټ د دغه لپاره به خلک راپاسي او هغوی په شاعرۍ کې پتاسم وایي او خودکشه د ماکب هم وایي نو دا هغه فیکټر دی چې د ژبې ستونزه ده چې تر څو پورې موږ سره زموږ په ژبه کې علمي پنګه نه او یا زموږ ریاستي کور ورته حاصل نه یا ورته آئیني او قانوني مضبوطیه نه حاصله نو ژبه ترقي نشي کولی او چې ژبه ترقي نه کوي نو خامخا پکې دغه رنګه شاعري چې ده نو به تخلیق کېږي بل د مستقبل خبره تاسو وکړه پر خپل سوال کې چې یاره د ژبې یا د ادب یا د شاعرۍ مستقبل څه دی نو ما چې څنګه تاسو ته ووایي چې تر څو پورې زموږ اقتصادي او سیاسي حال ښه شوی نه دی زموږ اقتصاد چې کوم دی زموږ ګټې وټې هغه په انسانانو د برابرۍ په بنیاد تقسیم نه دي زموږ ځوان کل چې دی نو هغه انکریج شوی نه دی نو څنګه چې په دې نورو څیزونو اثر دی نو په شاعرۍ کې به تشه محرومي وي موږ به په شاعرۍ کې تش مسافري یادو موږ به په خپله شاعرۍ کې تش چې دی نو غم او درد دا پکې یادو نو دی مستقبل دی چې موږ به د دې دړو تر څو پورې چې زموږ ځوان کل خپل قامي مسلې خپل قامي ستونزې دا احساس کړي نه او دوی په سنجیدګۍ سره د دې مسلو حل نه لټولې ځکه چې زموږ د وطن په ټوله آبادۍ کې د یوې محتاط اندازې مطابق 15% دا ځوان کل دی نو دغه 15% د ټولې آبادۍ ډېره غټه برخه ده اوس چې دا 15% ځوانان دی یک زبا شوي ني دی د خپل وطن د خپلو ګټو دپاره دی احساس نه کړی دی دغې مسلو ته سنجیده پام نه کړی نو زموږ مستقبل هغه شان نه جوړیږي چې کم پکار دی په دنیا کې که تاسو وګورئ ځوانان روچتیږي که تاسو امریکا ته وګورئ که تاسو یورپ ته وګورئ که تاسو نور ملکونو ته وګورئ هلته ځوانان په ذریعه باندې انقلابونه راغلي دي نو زه په آخري کې خپل ځوان کل ته دا وایم چې تاسو د وطن که تاسو په معاشیاتو کې کار کوئ که تاسو په سیاسیاتو کې کار کوئ که تاسو په میډیا کې مثال په طور دا ایډیټر ټایم ځوانان راغلي دي او ډېر په سنجیدګۍ سره داسې ځوانان پکار دي چې هغوی د مختلفو خلکو سره مشرانو سره مرکي وکړي زموږ چې کومې وسیلې دي وسایل دي په هغې باندې شماریات راغونډ کړي هغوی د خپل وطن پولې او حدونه معلوم کړي
هغې چې د ستا زمونږ د وطن کم پیداوار دی په هغې باندې زمونږ بجلیانې دي، زمونږ غرونه دي، زمونږ معدنیات دي، نو داسې ځوانان که هغې په میډیا سایډ باندې دي، که په سیاسي سایډ باندې دي، که په اقتصادي سایډ باندې دي، که په آی ټي سایډ باندې دي، انفارمیشن ټیکنالوژي چې نن سبا ډېر لوی اهمیت دی، که په هر فیلډ کې دي چې هغې هغه خپل هنر ډېر په سنجیدګۍ سره په کار راولي. ملګرو د کشرانو د شعر دغه وکړو، یو دوه شعره ما ته دې ټایم کې یاد شو چې چا د سپرلو چا د ورشو چا د ګلاب کړی دی، چا د سپرلو چا د ورشو چا د ګلاب کړی دی، ما خو په هر حال کې د مینې انتخاب کړی دی، او تا ته به څه وایم چې زړه دې رانه چرته یوړو، تا ته به څه وایم چې زړه دې رانه چرته یوړو، په دې وطن کې چا د چا سره حساب کړی دی. تاسو ډېره زیاته مننه.